أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فتمهيدهم واخلقي وغدو خطبوهم واخلقي علماء دي دهوي دي مفيدي خبري دي زخ فالبيان الفاظ کې د یو درس په طریقې ویما کېږي هغه چې الله د الله رسول انسان باندې یو دور را روان دی په خفت ولې ځکه د دماغ چې دی دا به د چرک شي او د اخلاق چې دی دا بدلی وشي مقصد د دې دا دی چې دا انسان به په لالچ کې راځي د په لالچ کې چې کوم شی رکاوټ کېده دا انسانان په دې اجتماع کې په دین پوه غواړي او کدا انسانان په دې اجتماع کې یو نمایش لپاره راغلي دي کدا انسانان په دې اجتماع کې د اغستلو د خرڅولو لپاره راغلي دي کدا انسانان په دې اجتماع کې یو حسن صوت لپاره راغلي دي چې د چا आवाज خي او خنظم ویلې شي کنا دا انسانان په دې اجتماع کې د ځان د پوه کولو لپاره اگر چې د یو معمر سپینګری علم نه چې هغه وزن نشي کولی لکه زموږ خطیب بابا وسناش د ډېر ښه وعظ ده وخت دی دا داسې د ځان پوه کولو لپاره راغلي دي دا بارانه تفقد دی ښې واورئ وی تفصیلی بیان وکړه خو تفصیلی بیان زه څنګه وکړم زمانه لرې شو خو ناستي مختصرې خبرې کوم یادوي به ګوره اول مې وی چې دا انسان دې حد ته رسول چې دا داسې لالچي شي چې د لالچ کې د دماغ د چرک شي چرک لالچي شی دی دویم د دماغ داسې شي چې د بل زندگی ختمي خو چې د په لالچ کې رکاوټ راشي دا مې یو خبره وکړه اوس دویمه خبره دا کوم چې دا انسان به دې ته په څه طریقه جوړول کېږي چې دا دومره لالچي کړی شي چې د بل ژوند ختموي خو چې د ده په لالچ کې خلل رانشي دا دې ته بارانۍ کمرې لګېدلې دي اجتماع دا خلقو له راځي موږ هم تفقد کوو هغوی هم په دې اجتماع کې تفقد کوي چې په دې کې څومره کسان دي چې هغه د دین دلمن دي فکرمند دي چې د دین خبر ورته ملاویږي په ساده لهجه ورته ملاویږي نو هغه خبره ځان څخه په نوٹ کې راولي په خبره ځان پوه کوي څومره پکې د نمایش لپاره راغلي دي هلته چکر ولګوه دلته چکر ولګوه بدرۍ غاړې ته وځه شربت وڅښه حلوا وخوره کجوري هم خرڅېږي دا ذهنونه پکې څومره دي دې ته بهرنۍ کیمرې لګېدلې دي د دې اذهانو څه کېږي تفقد کېږي تفقد دې ته وایي چې اندازې اخیستل کېږي چې دا ذهنونه کوم قسم ذهنونه دي په دې خبره هم پوه شولئ تاسو اورېدونکي خلک خو پوهېږئ کوم چې پوه شي هغه بیا دې نه پوه ته ورسوي دغه اجدانه نه شي ونه پوهېږي موږ پسې تاسو دا کسان محنت وکړئ دا ستاسو ذمهواري ده کله چې دا تفقد په دې اجتماعګانو کې وشي په دې ګڼه کې وشي دا هغه نه وروسته په داسې اجتماعګانو د هغه خلکو تبصرې دا درېیمه خبره کوم یادوئ تاسو تبصره دا چې د شریعت د اسلام په نوم باندې جهالت خپروونکی تنظیم نومې څه شو د اسلام او د شریعت په نوم باندې جهالت خپروونکی تنظیم او دا خبره وسنۍ نه ده علماء ناست دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو صحابه
یو جہجا ابن قیس دے بل سنان ابن عبرہ دے خوشتی بیتی کی دوان اوران شدو خوشتی بیتی با اگا دا گب درانینا خبر لگا ترخش ولا خبر چکل ترخش ولا شروع شوی خود گب نوا لیکن خبر لگا ترخش ولی سردار دو جہان رسول اللہ اسلام موجود و خبر شوی پریدی دا خبری گندہ خبری دی لیکن کم خلقو چاہا دا خطری کیمری استرگو تا لگولی وی او دا دی واقعین یو قانون جوڑ کا او ځان ته عزتمند ویلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مرغول ته ازل ویلې تاسو علماء پیږي هغه خلق څوک هغه خلقو چې دا یو جهادي محاذو په دې جهادي محاذ کې دو صحابو به د هغه خوشتي وته خیش الکانو بے رسول اللہ اسلام رفع هدف حقلا لیکن منافق دا اغلا زان لے قانون جو کم وی من عزت من او دا طبقه چه دا زلیل دی سپی چه دی طولب شونا اکلکا دا سپی شڑر واری دا منافق پسترگو باندی دا قانون جوڑ شو دغه شانتی پا اجتماعانو که چه دا اصول پابندی نئی که جهالت خوری نو ملیات که هم تنو ملک دی دا خلق د اسلام او د شریعت په نوم باندې څه خوري جهالت خوري دغه شانتي تنظیمونه چې دي هغه کې د خلق داخليږي چې هغه په جعلي طریقې سره تنظیم اداره بدنامه کی بغداد کې کما اداره چوا نظامیه چې د هغې نه په عالم کې دین خوريدا دا خلق پکې داخل شو چې عمل وجه النهار او وقفر آخره هغه اداره بدنام کړه دا غي په مقابل کې بل اداره ملحدین او زنادقه جوړ کړه نو مې ولکه خود اخواني صفا نو مې ولکه خود اخواني صفا منګه هغه خلک چې صاحب خبره کو او دا خلک د اسلام او د شریعت په نوم باندې په ملک سخري جهالت خوري دا سی تعلیم با منگ عام کو چه دا دی خلقو آغا خبر لازم چه دا دی خلقو پا خلاف کے منگ دس اذهان تیار کو دس ذهنون تیار کو چه آغا فی خفت تیر و احلام سباشی دس ذهنون تیار کو چه آغا منگ لالچین کو آغا منگ خود خرد کو او آغا پا دی خلقو بانی دا سی اقدام دا قتل کئی لکه دا خلق چې دی زمون خلاف عالم دې ته تیاری چې دا کافر دی په دې جهاد را دی نو موږ به داسې ذهن تیارو چې هغه به د خلکو په ذهن کې دا راولي چېرې دا خلک چې دی زمون په مفاد کې خلل دی زمون په ترقۍ کې خلل دی زمون په زندګۍ کې خلل دی آغا خلق با دیر تا منگ تیارو دا سے تحریک بچلو چه دیو منگا دیتا جوڑ کو چه فی خفت طیر و احلام سبا عقل کمزور شی او دا عقل دا لیوان شی او پا دغا طریقی منگ دا خلق ختم کو بید آغای عزت تاوسط نمونه پیش کوما پا دی عالمی سطح بانی زمانگ دا ذہن مطالعه کیگی پا دی عالمی سطح سویم یو شعر بویم نو فکر ظالم بسوی کشتنی ما فکر ظالم بسوی کشتنی ما دل مظلوم ما بسوی خدا لکه قرار شي زه څنګه تاسو ته کوم زه مله په سنجیدګۍ څخه خبره یادوي هغه مقدمات چې هغه یاد کړئ فکر ظالم بسوی کشتنی ما دل مظلوم ما بسوی خدا ظالم خم دغه چل جوړی چې دا خلق لالچین کو دا خلق خود غرض کو او د دې خلکو په خلاف کې موږ دا ټول دنیا دې ته ودرو چې دا زمونږ په ترقۍ کې رکاوټ دی دا زمونږ په ترقۍ کې څه دي او درې فکر ستا کې به ما چې کونر
مادرین فکر تا خدا چکونه ده هغه په دې کوشش کې دي چې دا تحریکونه موږ څنګه ختم کړو، دا قرآني ذهنونه موږ څنګه ختم کړو. لیکن خدای امداد کوي. مقوله خورا شوله یوه خبره، هغه خبره ګوره یو قانون دی، هغه به دی چې میری جسم میری مرضی. تاسو به اورېدلي که نه؟ الله یا میری جسم میری مرضی. الله ویل لږ ولې تا ته کرشمه ښیم. الله څه مرض پیدا کړ، نوم یې ورله کور نه کېښوده، اوس د بیا جسم بچ که ها در په در شو ته راښکاره کړه دا جسم ستا دا جسم څنګه شریږي. میری جسم میری مرضی. ورونو خپل اعمال داسې جوړ کړئ چې د الله جل شانه تاسو څه امدادي اجتماع ته راتلونکي خلک ګوره قرآن کریم اصول دي، اعطا واتقا وصدق بالحسنى. وخت هم لګولی دی، خرچې هم کړي دي. په تقوا سکې نه کم چې تاسو ته مطلبي خبره کوله هغه لیکئ، هغه یادوئ. چاله چې الله ښه اواز ورکړی هغه خو ډېره ښه ده، هغه خو هغه نور تماشګر راستنولی شي. دا کم چې بدرۍ په غاړه تاویږي را تاویږي د هغې اواز ښه هغه به راځي. لیکن تاسو یې د دلته ناست کسانې تاسو په ساده طریقه باندې اعطا وخت هم لګولی دی. صدق بالحسنى د حق تصدیق او د تقوا سکې دی. ستاسو د دې پابندۍ سره د مخالفینو د اعتراض گنجائش نه پیدا کیږي. ما تاسو ته وایي چې منافق پراپیګنډه جوړه کړه، اوی موږ اعزو رسول الله اسلام او دا ملګري ځایلې دي، موږ اوس هم اورو. خو دا خدای د هر چا تپوس کولی شي. دا دور راځي ورونو، اوس موږ په دې طریقه کې روان یو. دا حدیث مستدرک کې شته دی، د حذیفه رضی الله تعالی عنہ روایت دی. سحال بمی اذا خرجتم عن دینکم، چې تاسو د خپل دین نه بې رغبته شئ، خپل دین باندې نه ډاډمن کېږئ. که انفراج المرأة عن نفسها، لکه زنانه بې حیا چې هغه د خپل نفس پروا نه لري. لا تمنع من یأتها، نه منې کوي هغه څوک چې د ده سره ناجایزه تعلقه قایم کوي. تاسو به همدغه شانتې دین پریشان خلک شئ. تاسو به دا حال شي ولا يبقى من الاسلام الا اسمه. یا حدیث یې مګره ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام بنومي. او ولا يبقى من القرآن الا رسمه، رسمي طریقې سره د قرآن صفت کیږي. مساجد عامرة وهي خراب من الهدى، جماعتونه به آبادېږي د خدای دین به بکنئ. علماء شر من تحت علیم سماع، علماء به بد عمل شي، بد کردار شي، فتنې به جوړېږي. قرآن کریم آیاتونه چې موږ ما کوم ویلي وو، الله جل شانه موږ له داسې نظام را کړی دی چې په دې نظام کې نه د بې حیې ګنجایش شته دی، نه په دې نظام کې د دهشتګردۍ گنجائش شته دی، نه په دې نظام کې د بې امنۍ گنجائش شته دی، نه په دې نظام کې د منافرت سوال پیدا کیږي. پراپیګنډه موږ پسې بین الاقوامه کیږي. دا خلک په ملک کې بې امني خوراوي، دا خلک موږ کې ملک کې دهشتګردي خوري، دا خلک په ملک کې اختلاف پسندي ختمي. ورونو خو واورئ، الحمدلله لا نفرق بین احد من رسوله. موږ د انبیاو په مابین کې فرق نه کوو. موږ په ټولو کتابونو ایمان راوړو. موږ خپل بچو له موسی نوم ږدو، موږ خپل بچو له عیسی نوم ږدو، موږ خپل بچو له ابراهیم نوم ږدو، غلام عیسی نوم ږدو، اسحاق نوم ږدو. من کتابونه منو، ظلم هغه کوي او الزام په موږ لګوي چې دا خلک په ملک کې منافرت ختموي خوري، دا خلک اختلاف پسندي ختموي،
وی تم نرشا تم وای چې د قرآن منو کنه مونږ خو وایو چې مونږ څه منو تورات منو انجیل منو زبور منو تم وای چې د قرآن منو کنه مونږ خو بچو د ابراهیم او اسحاق علیهم السلام نومونه ږدو وی تم نرشا کنه خپل بچي د نوم د څه کېده د محمد کېده او ورونو دا په ملک کې تنصیر خورول په نوم د بشارت باندې نومې څه دی بشارت په علاقه کې څه ختمه یې خورئ تنصیر هغه یو دجال ته لار اوارئ کوشش دی ورونو خلک به خپل کار کوي هغه پې به ردې بدې به وایي بهر رنگے کہ میں خواجام میں پوش بہر رنگے کہ میں خواجام میں پوش من انداز قدترا میں شناسم تد ہر جنا چیپ گزارن کے خمنگ دے پیجن چیت تد چا علیہ کاری و تپدی ملک سکوڑی آہل ضرورت نشتے من شاہ بلند با پرر میں ہوئی توحید ازرا گزر سنگ دنار ندارم منگ با پمل کے دت قرآن خدمت کو دل خدمت بکو د توحید عالمی مقابله ده سم مقابله ده سنوی ده مقابل واړي په عالم باندې تنصیر خور کی پنوم د خوشاله زندگی پنوم د بشارت باندې لیکن منگ با د مقاومت کو سنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق پر آپ گنڈے کے ادرے اليوم اکملت لکم دینکم دین تام شو څوکیداری منگتا والا شولا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحابو پینو پخولو او د هغوی په جړه باندې باغ تام شو زمونږ مشرانو علوبه ورکړي عمر اشکال گلشن توحید کهن شده ما اثر آبناو دیم باغ کهن رام باغ آباد کم رونو په جذبات باندې باغ توڑ موڑ نه کوي ورا په سجدګۍ باندې چلے گئی دا وخت دی دا پینډال نه دی دا د محاذ مقابله ده دا د جهاد مقابله ده اوس څوک قتال په ایټمي طاقتونو نه کوي ایټم چې څوک استعمال کوي ټول ایټمي طاقتونه جوړ شوي مخالف په اعتراض کوي تا ولې ایټم استعمال کوي ذهني انقلاب راولي ذهني انقلاب څنګه دا ذهنونه دې ته جوړ کوي چې مذهب او دین اسلام په ترقۍ کې داسې رکاوټ وګڼي او دا خلک د دې مليانو او د علم بې عزتۍ ته جوړ کوي کاند علماء کې دا حدیث دی یقتل العلماء کا قتل الکلاب مليان به داسې قتلېږي لکه د سپو غونته کې دا ولې دا ځکه چې ذهنونه به داسې جوړ شوي چې هغه ذهنونه به مکمل د دنیا پاشي او جوړي ملا چې خبره کوي عالم چې خبره کوي ویره دا زمونږ په ترقۍ کې رکاوټ دی دا زمونږ په خوشحاله زندګۍ کې رکاوټ دی زما ستاسو په خدمت کې په دې لنډ الفاظو دا درخواست دی چې دا خپل دماغ د چرګانو مه ګرځوئ دا خپل چرګ هلته پټي پسې منډه هلته پټي پسې منډه هلته ټک دا څه دي دا خپل دماغ چې دی دا تاسو داسې مه ګرځوئ چې ولایان په معروف ولایان کل منکر په خبره نه پوهېږي که ستا زړه چې غواړي ښه اواز منډه ستا زړه چې نظم غواړي هلته منډه چېرته مطلبي ټکي یو څوک ونه لیکي څه یاد نه کړي په دې کې تاسو څه یاد کړئ او یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله مضبوط شئ نور مضبوط کړئ او تاسو د دې فتنو څوکیداري وکړئ دا عظیمه مسله ده دا د قرآن والا ذهني انقلابونه راوستی شي هغه مخالف یو شانت انقلاب راولي چې د دنیا مفاد زموږ مخو ته کوي او دا په داسې رنګ کې ښکاره کړي چې دا تنازل سره مخامخ کړي لیکن تاسو به داسې کوئ چې په قرآن به ځان پوه کوئ په سنجیدګۍ به ځان پوه کوئ دا ورونه دا تبلیغیان کله کله وي د دې کافرو به الله زموږ نه تپوس کوي څه خبره دا مهمې مسلې
او کتابونه دریابونه دي لیکن زما یاره ده چې د دې ورونه به زمونږ نه خدای چې ته تپوس کوي دوی ولې دا پیسې ضایع کړي دي د دې بې ځایه نقل حرکت نه داسې نه چې مجمع په دې باندې نوم باندې مشهور شي چې په نوم د اسلام او د شریعت او د توحید په عمل کې جهالت خوري هغه به د څه کسانو کې رداري د جماعت منشور د توحید دی الله دې ما دم توفیق د عمل راکړي زه خپلې خبرې بیا دوهمه زمونږ په ذهنونه څنګه محنت شروع دی چې دا ذهنونه زمونږ لارې چیرې او من بد اخلاقه شو په دې پوه شولی دویمه خبره ده چې هغه تفکر په داسې ګڼو کې کوي چې دې کسانو ذهن څه غواړي بیا هغه شانتې تفسیري کوي بیا هغه طریقې ذهني انقلابونه راولي دا خو یو څو خبرې وي ستاسو مخې ته عظیم منشور دی او زما نبي صلی الله علیه وسلم علما دي الله دې دې سره ډېر خلک چې ما ته تفصیلي بیان وکړ خو ما ته معلومې خبرې وي دغه مې توکل کوم یاد کړې خا کو نور بس لاړې سین وی وړي واخر دامن ماشاءاللہ ہمارے ذہنوں پہ چھائے ہوئے سائے نہیں ہمارے ذہنوں پہ چھائے ہوئے سائے نہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں بابائی بھیر استاذ علماء شیخ القرآن والحدیث مولانا الشکور سے فکری اور دعوتی خطاب نبات زو دعوت خطاب ورکوم بابا ارشاد شیخ القرآن والحدیث جناب مولانا